یو ورور پوښتنه کړې ده چې زما والد صاحب په خپل ژوندون کې خپل میراث یعنې خپله حصه په خپلو بچو باندې تقسیموي، نو د دې تقسیم څه طریقه دی؟ نو جواب دا دی چې کله یو څوک په خپل ژوند باندې خپل میراث تقسیموي، خپله حصه تقسیموي، د هغې کور دی، د هغې جایداد دی، ځمکه دی یا بل یو څیز دی چې کله هغه خپلو بچو باندې تقسیموي، نو هر بچي ته به پوره حصه ورکوي. که هغه د هغې ښځې بچي دي یا د هغې نران بچي دي، پوره به ورکوي. داسې به نه کوي چې ورته زیاته حصه ورکړي بل ته کمه ورکړي، دا بې انصافي دی، بلکې ټولو ته به پوره حصه ورکوي. څومره چې یوه ته ورکړي هومره به بل ته هم ورکوي، ځکه چې پلار په ژوند باندې چې کوم میراث تقسیموي په دې کې انصاف پکار دی. داسې به نه کوي چې ورته زیاته ورکړي بل ته کمه ورکړي، بلکې دلته چې نر بچي ته څومره ورکړي همدومره به ښځې بچي ته هم ورکوي. مر نه بعد چې کوم میراث تقسیمیږي، یعنې یو سړی مړ شي هغې نه میراث پاتې شي. اوس د دې والا تقسیم والا طریقه موږ ته شریعت ښودلې دی چې نر بچي ته به ډبل حصه وي، ښځې بچي ته به سنګل حصه وي. خو دا مر نه بعد که یو پلار په ژوندون خپل میراث تقسیموي، نو دلته به نر بچي ته څومره حصه ورکړي دومره به ښځې بچي ته هم ورکوي. او زموږ په معاشرې کې خو یو بله طریقه دی، د جاهلیت والا طریقه دی چې څوک په خپل ژوند باندې میراث تقسیموي، نو نورانو بچو ته خو حصې ورکوي په کور کې، په اټو کې، مال دولت کې، او ښځې بچي ته بالکل اسم نه ورکوي. نو دا بالکل بې انصافي دی، دا ظلم دی. څنګه تا نه نران بچي شوي دي، همدغه شان تا نه ښځې بچي هم شوي دي. ته چې په ژوند باندې میراث تقسیموي، نو دوی منځ کې به عدل انصاف کوي، بې انصافي به نه کوي. او زموږ پښتنو کې خو دا رواج دی چې څوک په ژوندون میراث تقسیموي، خپله حصه تقسیموي، هغه نرانو بچي ته خو حصه ورکوي، ښځو ته بالکل نه ورکوي. او ځان ته وایي زه دیندار یم، د جنت ټکټ مې دلته اچولی وي جیب کې، حالانکې په خپلو ښځو بچو باندې به دی ظلم کړی وي. او په ورځ قیامت کې به د ښځو بچو لاس وي، د دې پلار به ګریوان وي، رانیستی به وي چې تا موږ سره ظلم ولې کړی دی.